من تواضع لله رفعه الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدای پاک ډیر د عاجزۍ خوی ورکړی او امت ته دا تعلیم ورکړی دی چې تاسو د الله د رضا دپاره عاجزي اختیار کړئ، کبر او لویي مه کوئ. او بیا فرمایي چې چا هم د الله دپاره عاجزي اختیار کړه دله به خدای عزت ورکوي. دا زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر خوی و. عاجزۍ کې چې کم برکت او کم کمال دی په لویۍ کې نشته. کم انسان چې لویي کوي که نه نو خلک هغه ته په ښه نظر نه ګوري. ظاهر کې خو د خلک یریږي نو خلک غږ نه کوي، او په شیشه بیا خلک ورپسې بد وایي، مړه وایي ته ده ته ګوره او دې غټو خبرو ته یې ګوره. مال ولا راغې نو څونه اوچتې خبرې کوي، موټر ولا راغې نو دا دی اوچت روان دی، لاندې چاته نه ګوري. نو که دې وایي چې په دې غټو خبرو او په دې لویۍ به زه ښه ښکارم، قسم دې که پې ښه ښکاري. او چې څومره یو انسان عاجزي کوي، ځان کمزوري ګڼي، د کمزورو خلکو سره ناسته کوي، نو خلک وایي وګورئ څومره لوی سړی دی او څومره عاجزي ده پکې، نو خلک یې صفت کوي. دا د رسول الله مبارک عادات و دی خوی. په یو سفر کې حضور پاک روانو، یو ځای کې دمه وکړه، نو صحابه باندې کارونه تقسیمو، کارونه تقسیم کړل، چا څاروي وتړل، چا څاروي وبکړل، چا خیمې ښخې کړې، چا څاروي حلال که چېره د خوراک انتظام وشي. ټول کارونه تقسیم شو. حضور پاک وفرمایل یو کارم پکې پرېښی دی به زه کوم. صحابه وایي د الله رسوله مونږ خو ټول کارونه وویشل، تقسیم مو وکړ، او کم کار دی چې پرېښی دی مونږ ته حکم کوه چې مونږ هغه وکړو. وی نه یو کارم پرېښی دی به زه کوم. وی څه کار دی؟ وی تاسو چې دا څاروي حلال کړل او دا څاروي پخوئ، اور به پسه بلوئ، خشاک، د خشاک غواړو چې هغه ګونه چې خشاک به څوک راوړي. دا د صحابو یره شوې وه. رسول الله مبارک په خپله تبرګې واغېسته او ځنګل ته لاړ او هلته یې خشاک وکړو، په دې خپله مبارکه اوږې راوړو، ملګرو ته یې وغورځوه. حالانکې صحابه نه پرېښود، وی نه د الله رسوله دا به مونږ کوو، نه دا به زه کوم. دومره عاجز طبیعت انسان. صحابه وی مونږ سره به یو ځای ناستو په یو مجلس کې، که د بهر نه به څوک رالل نو چا به نه پېژانده چې حضور پاک پکې کم یو دی. دومره عاجز انسان. وی بیا وروسته وله مونږ یو چبوتره جوړه کړه، نو رسول الله مبارک په هغې کېناسته او دا هم دې له جوړه کړه چې د بهر نه میلمان راشي نو چې هغې ته مشکلات نه هغې یې پېژني. وی که مونږ به خبرې کولې زمونږ خبرو ته به یې غوږ ایښوده، که مونږ به خندل نو مونږ سره به یې خندا کوله، که مونږ به مسکي شو مونږ سره به یې مسکا کوله، او مونږ به د جاهلیت د زمانې خبرې کولې. وی پیغمبر علیه السلام به را سره ناستو، مسکي مسکي به کېده، ځان یې زمونږ نه لوی نه دی ګڼلی. او په سفر کې چې به حضور پاک مونږ سره ته یو شان به روانه.
دومره عاجزي پکې وه چې په خر باندې حضور پاک سورلي کړی دی. نن سبا په خر څوک سورېدی شي چې په خر خلک سواره شي نو خاندي به پورې خلک. د یو عالم خو دې په خر سور شي، یو خان خو دې په خر سور شي، یو نواب خو دې په خر سور شي. په خدای قسم رسول الله مبارک په خر د پاسه ناسته کړې ده او سورلي پې کړې ده. دومره په پاک مبارک پیغمبر کې عاجزي وه. یو صحابي وی منکر رسول الله مبارک راغی، وی ما ورته یو ګدی واچوله چې دې پې کښېني. په خدای قسم چې حضور پاک د ګدی نه یو خوا په ځمکه کېناست، زه ترې بل خوا په ځمکه کېناستم، ګدی زما د رسول الله مبارک په میاس کې پاتې شو. دې ته عاجزي وه. څومره لوی شخصیت، هغه شخصیت چې الله پاکې د خپل ملاقات دپاره اسمانونو نه پورته بوځي. هغه لوی شخصیت چې ټولو پیغمبرانو کې درجه لوړه ده او اوچته ده. هغه لوی شخصیت چې جبریل علیه السلام وله بار بار راځي. هغه لوی شخصیت چې الله د قرآن غوندې عظیم کتاب پې نازل کړی دی، لیکن د خویه څنګه و، عجز خویه و، د چا نیزان لوی نه حسابه و. په خبرو کې به غټې خبرې نه کولې، د عجزې خبرې به کولې. په ناسته کې چې به مجلس کې ناستو نو په حلقه کې به دا کونډې د چا نه مخکې کولې، یو شان به ناستو. دا د رسول الله مبارک عاجزي وه. دقه خویه موږ ته ښولی دی. موږ خو دعوه د دې کوو چې موږ د رسول الله مبارک امتیان یو. امتي د پیغمبر هغه دی چې د پیغمبر په سنتو عمل وکړي او د پیغمبر مبارک طریقه خپله کړي. نو د پیغمبر مبارک طریقه هغه عاجزي و. عاجزي د عاجزۍ ژوند به یې تېره. جامې به یې د ټوټو اچولې وې، د ټوکړو جامې، د ټوکړو ځان له به یې وګنډلې او په خپله به یې ځان له جامې ګنډلې او د جامو صفۍ به یې په خپله کوله. چیلې به یې په خپله لشله. 9 بیبیانې دي او صحابه به ترې قربانېدل، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ګډه چیلې په خپله لشلې. دقه خوی صحابه وله راغلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې امیر المؤمنین دی، دومره د دبدبې خاوندو چې ناس به په مدینه منوره کې و، نو د کافرانو ماڼۍ به ترې په میلیونو للې لرزېدې. دومره بهادر انسان، لوی سړی و، لیکن عاجزي څونه پکې وه. عاجزي. یو ځل د مینا او عرفات په میانځ کې روان او لوی لښکر و ورسره لښکر او لوی فوج دی ورسره او ملګري دي ورسره. چې یو ځای ته ورسېد نو هلته ودرېده، نو ټول فوج هم ودرېد چې څه چل دی. نو ځان ته وایي ای عمره یاد دې شي. ټول خلک حیران شو چې دا عمر څه وایي. ای عمره یاد دې شي. وی دا هغه ځای و چې دلته به تا اوښان څرول، زړې خبرې ځان ته رامخکې کړې. دلته به دې اوښان څرول په دې ځای کې او ګډې چیلې به دې څرول او خپې برېخپې به ګرځېدې او زړې جامې او شلېدلې جامې به دې اچول او چې ماسخوتن به دې اوښان کور ته بوتلل ځان ته وسوئ. نو عمر پلار به درته غوسه شو او پلار به راته وی
چې عمره خلق اوخان اوږې بوزي سرن لو ماړې راولي دې اوږې بوزي او اوږې راولي تا له د اوښانو د سرولو چلم نه درځي تا نه به عمره څه جوړېږي د اوښان نشي سرولی پلار به پیغور بیا راکو عمره هغه وخت رایاد کا چې دلته به د اوښان سرول او اوښان دې مړولی هم نشو دا چې څه دي نن عمره دا د رسول الله مبارک او دا د اسلام برکت دی دې ته عاجزي ویلو دا خوی خپل کې دا عاجزي خوی خپل کې په خبرو کې په ګرځېدو کې تکبر او لویي دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده دا یوازې د حضور پاک عادت نو دا د ټولو انبیا او پیغمبرانو عادت او خوی حالانکه پیغمبران دا په مخلوق کې الله ته ډېر نږدې او ډېر خوښي ډېر خوښ حضرت موسی علیه السلام خو د فرعون په کور کې لوی شوی نیازبین او فرعون په زویوالی نیولی وی دا زما بچی دی او فرعون څوک و فرعون هغه بادشاه چې هغه وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای یم دونه غټه دعوه کړې نو چې هر کله د فرعون په زویوالی نیولې و د هغه په محل کې اوسېده نو څونه قدر و څونه عزت و څونه قدر و نیازبین ماشوم د فرعون په نوکرانو خادمانو لوی کړی دی او دا زما بچی داسې پاللی دی نو یو ځل مصر کې روانو دوه کسه په جګړه یو د موسی علیه السلام د قوم نو بني اسرائیلی او یو د فرعون د قوم نو د فرعون د قوم د خلکو به په د بني اسرائیلو ظلمونه او زیاتی کول نو دغه وخت کې ماغه په زیاتې کو او ظلم یې پې کو نو د بني اسرائیلو د دې قوم د موسی علیه السلام د قوم د سړي موسی علیه السلام ته آواز کړی وی راشه ما رادنه خلاص کا دنه مې بچ کړ هغې ته خو پته وه چې دا زموږ د قوم دی د موسی علیه السلام راغی د فرعون د قوم سړي ته نصیحت وکړ وی دا څه کې ظلم کې په دې سړي خو د فرعون د خاندان د قوم هغه ورته ویل ریشه ستا پکې څه دي موسی علیه السلام هغه تاسې ادب ښو یو څوک یې وله ورکړه چې څوک یې ورکړه سړی مړ شو چې مړ شو چاته خو پته ونه لګېده هغه سړي ته پته وه موسی علیه السلام ته یو هغه مړي ته مړی خو لاړه خبره فرعون ته ورسېده چې دلته یو هلک دی او د فرعون د خاندان او د قوم سړی په سوکوالی دی او مړ شوی دی پولیس ګرځي معلومات کوي چې معلومات وکړو بچریان دا شیرې بند کړه او ورپسې ګرځي د فرعون پولیس او فوج او خفیه ایجنسۍ چې موږ معلومات وایو چې دا څوک دی چې دا کار یې کړی دی معلومات نشته فرعون سخت غصه دی چې دا زما د قوم سړي چا چې سوالی دی که دې ما ولید د سره د کولو سبا له بیا هغه د موسی علیه السلام د قوم سړي بل سړي سره په لانجه دی د موسی علیه السلام یې ولیده وی راشه که دنه مې م خلاص که پرون چې د سینګ دا بل نه خلاص کړی ومه دنه مې م خلاص که د موسی علیه السلام ور روان شو هغه سړي پسې خو پوه شو چې دا جنجال خو پرون چې دا سړی مړ دی نو خو ده د لاسه مړ دی او ده وجلی دی نو چې څنګه ورغی هغې پویه و هغه ته یې لاس اوچت که چې ته ظالم خو ته پرون د یو سره جګړه کوله
او نن بل سره جګړه کوي روانې خو ټول ستا دی نو قومي ته خپل قومي ته وایي هغه ورته وایي موسی داسې کې پرون د یو مړ که نن ما وجنې د ځان نه په ځمکه کې جبار او متکبر جوړی نو موسی علیه السلام ته دې خوا شو خبره هغه فرعون یې واورېده یا پرون سړی خو ده وجلی دی هغه نیغلار فرعون ته اطلاع ورکړه وی صاحب سړی مې درته معلوم کړه ستا قومي هغه یې لږ وجلی دی چې هغه موسی یې نوم دی او تا ماشوم لوی کړی دی بس فرعون فورا سمن اویستو اډر یې ویستو وي دا موسی راونیسئ چې سزا ورله ورکړه دله یو سړی راغی موسی علیه السلام وی فرعون ستا متعلق مشوره وکړه او پرېږدي دې نه نیسي دې وجنه دې پرون دې سړی وجلی دی نو موسی علیه السلام روان شو د مصر نه مدین طرف ته لاړ پیاده څونه مزل دی د مصر نه مدین ته لږ مزل نه دی ډېر زیات مزل دی شاړې ځمکې دي دشتې دي بیابانونه دي په لاره وټلې خو نشته لکه اوس چې څنګه وټلې دي سوزکي او فلانکوچې خو نشته چې دا اوس کم سوزکي او فلانکوچې دي په لاره د دمې ځای خو نشته چې کم ځای دمه وکړي لا هغه ته خو د فرعون خوی معلوم و چې اوس به ما وجلې سړی مې وجلی اگر چې سړی قصدا نه وجلی عقل یې ورته ښه وه ده بې ښه خو بس په سوک کې لا مدین ته ورسېد قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی مدین کې یو کوی او خلق به راتلل د هغه کوی نه به یې اوبه وړلې او د هغه کوی نه به یې خپل څاروي هم سیرابول د چې مدین ته ورسېده د کوي په غاړه اونې وي ګرمي یې شوې وه د یو اونې سوري ته پرېوت سملاست ګوره پیغمبر ته جوړېږي ښه لا پیغمبري نه ده میلاو خو پیغمبر ته جوړېږي او الله پاکم بادشاه دی چې کوم سړی په ناز او نعمت کې لوی شي او د فرعون په غیږ کې لوی شي نیازبندي به پیغمبري څنګه کوي راشه چې لږ د دې فرعون د دې خوان یې وباسم منډې ورکم پیاده مزلې وکړي ستړي شي چې ده کې پوره عاجزي پیدا شي چې بیا وله پیغمبري ورکړم حضور پاک یو ځل وفرمایل ما من نبی الا رعى الغنم وی داسې پیغمبر نشته چې هغه ګړې چیلې نه ساتلې دی سرولی دی وی ولا انت یا رسول الله وی تا ګړې چیلې سرولی دی مم سرولی دی نه ولې تاسو ګورئ چې کم سړی د ګړو چیلو سرولو والی هغه کې ډېر عاجزي وي هغه کې عاجزي وي پخوا چې به اوښان چا سرول هغه کې به کبر و ځکه اوښان قیمتي څیزونه دي اوس هم دا موټرو والا او جیپانو والا او د غټو بنګلو خاوندان دوی کې نسبتا لږ کبر او چې کم دا خرو سره او ګډو چیلو سره ګرځي دوی کې لویي نه دي کې عاجزي وي چې دې ګډې چیلې سره چې د کې عاجزي پیدا شي او چې ګډې چیلې سره نو ګډو چیلو سره خو منډې وي غرونو تمخیجی چې دې د مشقت بلد شي د تکلیف بلد شي سبب امتی امت سره به جهادونه کوي هجرتونه به کوي سفر به کوي چې د مخکې نه بلد شي د مشقت او د منډو تړلو او ګډې چیلې چې څوک ساتي نو دې هر وخت په دې سوچ کې چې مانه چې د ګډه چیلې شرمه خو نه تښتئ د اوبو غم یې کوي د ګیا د سوري دقه رنګې به دې د امت غم کوي چې د امت رانه شیطان ګمراه نه کړي رانه نه تښتئ او د امت غم به کوي چې دا امت زما روحاني ته ور سیراب شي دې ته روحاني غذا میلو شي وره خدای په ګډې سره الله په اوښان هم سرولی شو ګډې په خدای سره او په ټولو پیغمبرانو یې سرولی دي ګډې چیلې
چې ښه مشقت محنت په دې شاړو کې او په دې غنو کې دې ګډو چیلو پسې وګرځي او دکې پوره عاجزي پیدا شي. نو د موسی علیه السلام خو د فرعون دربار کې لوی شوی. فرعون خو ځان ته لوی خدای وی. نو الله پاک پیدا یو صفت راوسته چې پرېږده لږ منډې دله درکړمه د مشقت بلد شي. ولې پیغمبري به درته اوس میلاوېږي چې لږ دې ستړی کړمه او د فرعون په دربار کې په ګرمو بسترو دې خوبونه کړي دي چې لږ په ځمکه وسملې. نو مدین کې په ځمکه د پاسه سملاسته، په ځمکه په خاورو د پاسه خلک لګیا دي د هغه کوي نه اوبه وړي. هغه کوي داسې و چې په هغې غټه برقه لګېدلې وه. برقه یو کس نه شوه رایستی، هغه غټو ډېرو کسانو هغه برقه رایسته. نو هغه خپل څاروي به یې اوبه کول. یو دوه جینکې ولاړې دي، جینکو سره ګډې چیلې دي او هغه جینکې هغه ګډې چیلې اخوا شړي او دې سړو ته نږدې نه راپرېږدي، حیاناکې دي. د هغې دا سوچ دی چې دا سړي لاړ شي نو بیا به موږ دا خپلې ګډې چیلې اوبه کړو. هغه یې خوا کړي دي. لیکن هغه سړي ظالمانو چې هغوی خپلې اوبه پوره کړې او خپل څاروي سیراب کړل، نو غټه تیږه وه د کوي، هغه یې راواغېسته او د کوي په سر د پاسه کېښوده او لاړه. جینکو خو تیږه نه شوه پورته کړه او نه جینکو ځان له اوبه رایستی شي. ظالمان خو لاړه. موسی علیه السلام چې وکتل جینکو ته وی تاسو دا خپلې ګډې چیلې ولې نه سیرابوئ؟ وی چې تر څو دا سړي د دې ځای نه نیتلي نه موږ نه ورځو. حیاناکې وي. او چې سړي خپلې ګډې چیلې سیراب کړي ولاړ شي نو بیا به موږ ورشو، موږ به خپل مال سیراب کړو. سړو غټه تیږه کېښوده لاړه. بس موسی علیه السلام را پاسې دا خاوره او پیغمبري طاقت دی پکې. لا پیغمبر شوی نه دی خو پیغمبري طاقت پکې شته دی. د 13 نه عمر زیات دی دی وخت. څوک وایي د 13 کالو دی، څوک وایي د 32 کالو. هغه تیږه چې هغه 15 کسانو به کېښوده اوچتوله، هغې ته یې لاس سړم کوه تیږه یې خوا کړه. هغه برقه چې ګڼو کسانو به رایسته، هغه برقې ته په خپله ونښته او اوبه راوباسي او په اخور کې اچوي. جینکو ته وي راشئ دا ګډې چیلې هم سیراب کړئ. هغوی ګډې چیلې مړې کړې، سیراب شو. هغوی خو ولید چې دا سړی خو ډېر پهلوان سړی دی چې کومه تیږه ګڼو کسانو په کوي کېښوده په یو وخت سر اوچته کړه. کومه برقه چې 15 تاوی اگر ګړۍ د په ځان تاو کړه او بې راوستې. دا خو ډېر بهادر دی. جینکو خو ګډې چیلې اوبه شوې لاړل. موسی علیه السلام تیږه واپس په کوي کېښوده او بیا لاړ د هغه اونې لاندې ځان ته خپل لاس بالغ کړه او سملاست. د مصر نه په سلګونو کیلومتره لرې دشت بیابان د فرعون نه را تښتېدلی دی. خو د الله په دربار کې یو دعا وکړله، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای زه ستا خیر ته ډېر محتاج. خیر خو ته نازلې پروردګار، خیر او شر خو ستا په لاس کې دی الله. نو ستا خیر ته زه ډېر محتاج یم خدای. دلته خو زما هېڅوک نشته، نه مې خاندان شته، نه مې قوم شته، نه مې رشته شته، نه مې دوست شته. دلته به څه کوم؟ زموږ علما لیکي چې کوم مخکې یو انسان مجبوره شي او د ده هېڅوک په ښه نه راځي، نو دی دا دعا کوي، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او زمونږ بعضې علما وایي چې څوک دا آیت وایي او ښځه یې نه وي، خدای به وله ښځه هم ورکړي. ځکه د دې نه پس الله موسی علیه السلام له ښځه هم ورکړه.
چې ښځه نه او دا آیت وایي نو الله به وله ښځه هم ورکړي. دا دوه ولوستله ډېر په عاجزۍ او سملاسته جینکۍ لاړې کور ته ګډې چیلې ورسولې. جینکۍ څوک وې؟ د شعیب علیه السلام پیغمبر لوڼه وې او د شعیب علیه السلام نارینه زوی د هغې وخته پورې نه و. هغې لاړې پلار ته یې الوې بابا مونږ خو داسې یو هلک ولیده او مسافر دی، پته لګي د بنده که نه چې دلته او د پنجاب نه څوک راشي مونږ یې پېژنو چې دا پنجابی دی. که مونږ سره خبرې هم نه کړي نو مونږ یې پېژنو چې دا پنجابی دی. او که د دې ځای نه یو سړی پنجاب ته لاړ شي او دې د خولې نه پښتو هم نه باسي نو پنجابیان یې پېژني چې دا پښتو دی. یا د بلوچستان نه څوک راشي مونږ یې پېژنو، که خبرې هم نه کړي نو مونږ یې پېژنو. اجنب وپېژن چې دا هلک څوک مسافر هلک دی. بابا داسې یو هلک و چې هغه تیږې په یو سر اوچته کړه خورې کړه، مونږ له اوبه راوویست. بابا څوک مسافر معلومیږي، مسافر او غریب د اونې لاندې په خاورو د پاسه لاس ځان ته بالغ کو پرېوت. جینکۍ رحم دلې پلار ورته یې ورشئ بچی راولی دا یو جینۍ ورپسې لاړه. موسی علیه السلام ته وایي ان ابي ادعوک، زما پلار یدعوک تا غواړي. څه له دې غواړي؟ چې تا مونږ له دا ګډې چیلې سیراب کړه چې د دې مزدوري دله درکړي. هغه غریب محتاج و، پیاده سفر یې کړی، ډوډۍ ته محتاج، جامې ته محتاج، کور ته محتاج. ایله د فرعون نه ځان خلاص ورڅخه ډېره ښه را روان شو. نو چې را روان شو دا جینۍ ته مخکې وه او موسی علیه السلام ته وروستو. نو چې هوا به راله د دې جینۍ لاندې پنسۍ به یې وړقولې نو د هغې دا لاندې پنډی به ښکاره شو. نو موسی علیه السلام ته ویې خورې ته ما نه وروستو شه، زما نظر په تا پرېوځي. نو د شا نه ما له اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شي یا ګس طرف ته تاو شي. دومره حیا وه په موسی علیه السلام، دومره امانتګر، ډېره ښه. نو د ښځه ترې وروستو شوه او موسی علیه السلام یې مخکې کړ. نو پلار له یې بوته شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام ته تپوس وکړه بچې دا کوم ځای څنګه راغلی؟ ده ورته ټوله اول نه اخره پورې قصه وکړه. بس هغه پوه شو، پوه شو چې دا هلک د کمال هلک دی، هغه پیغمبر و. وی بچې فکر مه کوه، نجوت من القوم الظالمین، دلته د فرعون هېڅ اثر نشته، خلاص شو. تا پسې نه دلته فرعون راتلی شي او نه د هغه دلته څه شته. پیغمبر هېڅ فکر مه کوه. خو بچې ته به څه کوې دلته؟ واپس وتلی نه شي، که لاړې خو فرعون دې وجنې. دلته را تښتېدلې، دلته به څه کوې؟ یو کار وکړه. اجینۍ څه وایي؟ اجینۍ ورته بابا زمونږ خو ورور نشته، نو یو کار والا سړی به خامخا نیسي، یو مزدور. نو دا لږ ښه دی، دې به سره مزدور کړه. ان خیر من استاجرت القوي الامین، ډېر ښه سړی دی که ته دې په مزدورۍ نیسي، مضبوط هم دی. مزدور خو تکړه پکار، هغې ته خو پته وه چې هغه تیږه ګڼو کسانو چې به ښکته کوله پورته کوله د په یو لاس سر اوچته کړه. او امین هم دی، خیانتګر نه دی. ولې؟ ځکه چې په لاره ته نو ما نه رستو نو زه یې د ځان نه رستو کړم، ما ته یې نه کاته. دا دوه صفتونه په مزدور کې پکار، چې طاقت یې وي او خیانت هم نه کوي، غلا هم نه کوي، پردو ښځو ته هم نه ګوري. شعیب علیه السلام ورته څه وایي؟ موسی علیه السلام وی لکه یو کار وکړه، وی ما له خدمت وکړه، زما بچی نشته، ما له به څاروي هم سره زما خدمت به وکړې
او که اته کاله دې زما خدمت وکړو نو دې جنکو کې به یو جنۍ درکوم که لس دې پوره کړل دا به ستا ښېګړی که لس کاله دې پوره کړل خو چې اته دې پوره کړل نو یو جنۍ به درکوم دیکھ ډوډۍ دې په ما جامه دې په ما کور دې په ما سره به موسی علیه السلام ورته ویل ټیک ده که مې لس پوره کړل که اته په دې شرط به ټینګ یې وی او زه وی الله پې ګواه دی ګوره هلته یې په څونه عاجزۍ سوال وکړه دا نه وایي شعیب علیه السلام ته چې ښه زه به ستا خدمت کوم زه به ګډې چیلی سرم زه خو په فرعون په کور کې نیازبین لوی شوی یم اوس هم ګوره ډېر خلک په مزدورۍ شرمېږي یو سړي ته چې دی وایي مزدوري کوه او شرمېږي ښه زه به مزدوري زه به د ده لاندې کار کوم ټول عمر به خوار وزار ګرځي پنجابیانو کې دا شی نشته زموږ پښتنو کې دا شی شته پنجاب والا هر کار کوي محنت کوي مزدوري کوي هر څه کوي په دې نه شرمېږي چې دا کمزورې کار دی که دا مضبوط کار دی په دې نه شرمېږي چې دا کار د چا لاندې کوم خدای والا هر څه ورکوي او موږ خلک توبه وباسه زه به د مزدوري کوم زه به دته کټ تلنګې ته کښېنم زه به دته پیزار سموم زه به د لاس لاندې کښېنم زه خپل کار کوم نو خوار دا ټول عمر ګرځي موسی علیه السلام دا ونه وی چې ښه شم ګړې چیلی شم سرولې که د دروند کار راباندې کې د عزت نظریه به وکړم نه شم نه ټیک شو علما لیکي اته یا لس کاله موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام خدمت وکړ او دا به لس کړي ځکه پیغمبر چې خبره وکړي نو پوره کوي چې لس یې وکړل نو شعیب علیه السلام ول د خپل شرط مطابق یوه لور په نکاح کړه علما وایي په هغه دوو کې ول دغه ورکړې ده چې دا چا یې سفارش کړو چې بابا ځان سره نوکر کړ ګوره د عاجزۍ برکات اوس معلومه وه یو خو خدای راوسته د شعیب علیه السلام پیغمبر زوم یې پیغمبر زوم شو د ډوډۍ بندوبست ولا خدای وکړه د اوبو خدای وکړه او د شعیب علیه السلام یې تربیت وکړه هلته تربیت فرعون کړی اوس ورته نبوت او پیغمبري میلاویږي نو اخري تربیت له خدای د شعیب علیه السلام راوسته ورته وایي چې یاره داسې کوې زه خپل وطن ته واپس ځم د فرعون نه به اوس خبره یېری میاشت کې لس کاله وتېري مور به ووینم رور به ووینم مور یې پرېښې وه رور یې پرېښې و هارون وروسته پیغمبر شوی دی علیه السلام ډېره ښه دی ځان سره کړه وی بچې وی لاړ شه دی کوټې ته دا ګډ او ګډې چیلی مو له ورکړه دا ستا شو او د کوټه کې ځان له یو کونټی راواله چې دا ګډو چیلو ته به پاڼې راسنډي دا ګډ به سره خامخا چوکۍ په دې اوږو یې ښود چې موسی علیه السلام ورغی یو چوکۍ راواغېست یو کونټی وی دا کېره دا بچې کېده بله راواله نو کېښوده نو بله یې راواغېسته نو چې بار ووت نو بیا هم هغه وه وی زه راته یم چې بچې دا کېده بله راواله کونټی ډېرې دا مه راله دا زما ده نو دی چې ورغی نو د خدای شانو چې بلې ته به یې لاس کو او مخته به لاس له ورغله بس شعیب علیه السلام پوه شو وی بچې دا خو زما ده خو ته دې نه نه صبرېږې ستا لاس ته راځي زه دا ځان سره دا هغه کونټی وه چې آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه لس څیزونه راوړي یو پکې دا وه هغه نسبن شعیب علیه السلام ته را رسېدلی کونټی ونه ورکړه ګډې چیلی ورسره شو ګوره بیا ګډې چیلی ورسره دی
نو په لاره د مدین نه را روانو نو وادي سینا د سر نه راورسېد د کوهي تور خواله چې راورسېد دې درمیان کې بیبي ته د ماشوم د پیدایش تکلیف شروع شو دا نه چې ګنې واده کو فوري راووت نه واده نه پسې ایثار شوی دی ډېره موده بیا هم ایثار شوی دی بیبي ته د ماشوم د کېدو تکلیف شروع شو اوس لارم ده او داسې نری نری باران هم شروع شو او یخنیم ده او دغه علاقه ډېره یخه علاقه ده زه تل یم دغه علاقې ته نو مخامخ یې رڼه ولیده نو ښځې ته وایي وی دا راخامخ مې رڼه ولیده زه ورځم ځکه رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای انسانان اور خو هغه ځای وي چې څوک انسان یو ځای کې وي نو اور یې بل کړی وي وی ورځمه یو اور د اور یو شغله دله راوړمه لعلي آتیکې منها بقبس او اجد علی النار هدن ورځمه یو سکاره راوړمه چې دلته درته اور بل کړم ځکه دې وخت کې زنانه ته د ګرمۍ ضرورت دی او یا ګورم که دې اور سره څوک وي هغې نه بس معلومات والم چې زما ښځې ته تکلیف دی د بیمارۍ د ماشوم وی ښه نو ښځه ورته وایي دا علاقه ده او دلته ماران ډېر دي دا کونټی والا او دا سپلی دی پخپو نو د سپلی پخپو کړه کونټی واغېست ورغی چې هغه دی له څنګه ورغی هغه یو ونه وه په هغې کې رڼا وه ده ته داسې ښکارېده لکه چې اور بلیږي څوک نشته نه انسان شته هېڅ نشته او یو اونه ده او هغې اونه کې اور بلیږي نو ده یو شوړه راواغېسته چې دې اور له یوسمه او دې شوړه کې اور جوړ شي نو دا به ښځې له یوسم نو هلته به پې اور بل کړم نو چې هغه اونې له هغه شوړه وړي نو هغه خو اور نه دي ده ته اور ښکاري خو رڼا ده نو هتې اوچت شي نو چې دې نور وړي نو هتې نور اوچت شي نو دې حیران دی چې خدایه ما ته اور ښکاري اور په اونه بلیږي اونه شنه ده شنه اونه باندې اور څه کوي نه تې ایرې راغورځېږي نه تې پاڼې راغورځېږي دا څه مسله ده نو دې درمیان کې د هغې رڼا نه اواز راوچت شو انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادي المقدس طوى اے موسی زه اور نه یم زه ستا رب یم پڼې بس ته ډېر مقدس او پاک ځای کې طوی نوم دی داسې ځای کې خلک پیزار نه پخپو کوي پڼې بس موږ لاړو ما هغه اونه لیدلې وه د انیس احمد هم راسره ریدار شاه زما د ماما زوی دی هم راسره یو بل ملګری دی لاهور و طاهر هم راسره اتفاق دا و چې موږ په داسې وخت کې ورغلو چې د خالي ورځ وه موږ ته پته نه وه او مازدیګر نه لږ مخکې ماسپښین ور ورسېدو نو خلکو نه م تپوس وکړو مازدیګر وروستیا نو چې موږ ور ورسېدو نو هغې وایي چې نن خو د مسلمانانو دلته اوس هلته یو بلډینګ جوړ شوی دی آبادي ده نن خو د مسلمانانو ته اجازت نشته نن د یهودیانو د عبادت ورځ ده یهودیان او سبا د عیسایانو ورځ ده د ګل په ورځ به تاسو پرېږدو موږ سره ورځې کمې وې او د قاهرې نه م ډېر لوی مزل کړی و اته ګنټې م په فلین کوچ کې مزل کړی ډېر مزل خدای موږ سره خو ورځې م لګې دي مزل م وکړه بیا به راځي دا خو نه کېږي یو وفد ولاړو د چینیان ګڼ کسان هغې په انتظار هغې له حکومت پرمیشن اجازت ورکړی و چې دا چینیان وردن نه کوي
نو موږ ته یو سړي چالو خو داسې وکړې دلته ودرېږئ دننه یهودیان خپل عبادت کوي نو چې هغې راوځي نو دا چینیانو سره اجازتنامه دوی به پرېږدي نو تاسو هم د دې د منځ کې ځان ور دننه کې ورننوځئ که چا در باندې اواز کو چاته غږ مه کوئ نیغ ورځئ یو څو ترکیان هم وو هغې ته موږ وایو موږ سره ودرېږئ دغه چل به کوو چې هغه یهودیانو خپل عبادت خلاص کو بار راووتل نو چینیانو ته وی راځئ نو موږ یې د میاس کې شو نو پکې ورننوتو یو سړي خو را باندې اواز وکړه اواز یې ونه کړو خو یو بل ته وي دا خو پکې څوک بل څوک دي خو خیر یو ځل چې دننه شي بیا دې څوک نه راوباسي په دروازه ور دننه شو داسې یو ګلی او پای کې تو شو 3 عبادت خانې دي په هغه ځای کې نن سبا یو د یهودیانو عبادت خانه ده یو د عیسایانو چرچ دی او د ټولو د پاسه د مسلمانانو جومات دی دا په مصر ورلو صاحب چې ورلو لاول خو هلته یو کوی دی په هغې سر د پاسه پروت دی د هغوی دا خپل عقیده د کتابونو کې ذکر نشته چې دا هغه کوی دی چې الله د موسی علیه السلام د معجزو په پیدا کړي دي دی نه وبسکلی دی او دا کوي په غاړه برنډه دا کوي د پاسه نو په هغه برنډه کې فرضي تصویرونه جوړ کړي دي دا د موسی علیه السلام تصویر دی او دی د رور دی او دی د مور دی فرضي تصویرونه جوړ کړي او په هغه کې چې لږ مخکې شو نو هغه اونه اوس هم ولاړه لکه یو پوټې د هغه لارې نه اوچته ده داسې یو دوه نیم فوټه دیوال دی هغې ته ښه او ګوره یاد ساتئ چې نور پرې نه لګي چېرته که لږ سات پرې لګي په شواروز کې ځکه په آبادۍ کې دننه ده دا ونه یو خوا هم غټ دیوال دی بل خوا لاره ده او بل خوا هم غټ دیوال او شنه ولاړه ده یعنې د موسی علیه السلام د زمانې نه 3.5 زره کاله وشي اونه اقص شنه ولاړه ده اقص شنه کمې اونې کې چې رب العالمین تجلی کړې وه د خپل شان لایقه مناسب او د موسی علیه السلام سره یې خبرې کړې د دې اونې دا څانګې داسې دي لکه زموږ رامبیل چامبیل څانګې چې څنګه دقسې نرۍ اوږدې څانګې تکه شنه ونه ده بلکې هغې غر کې یو کمال دی هغې غر کې بعضې کاڼي دي بعضې کاڼي ټول داسې نه دي چې کاڼي مات کې که نه په میان نو یو خوا هم پکې د الله نوم دی بل خوا هم د الله نوم اونه نه تېر وتم چې کاڼي مات کې نو د هغې اونې عکس دی پکې فوټو دی یو خوا هم بل خوا د هغې اونې نه تېر وتم نو چې هغه نیمې بیا مات کې که نه هغه نیم نو یو طرف ته بیا د هغه اونې اک فوټو دی او بل طرف ته د هغه اونې فوټو دی څومره چې کاڼې ته ماتې څومره نو په یو طرف کې به هم د هغه اونې فوټو وي بل طرف ته هغه اونې فوټو حیران شي سره إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى التکی حضرت موسی علیہ السلام له خدای پاک پیغمبري ورکړه نبوت ملو شو عمر یې 40 ته رسېدی او داسې ټیم نو موسی علیہ السلام رب العالمین ته وی الله مال ملګری پکار دی او بیا ورته څه وی زه تعالی مې پیغمبري درکړه فرعون له ورځه فاذهب الى فرعون انه طغى فرعون لذا سرکشه شوی دی ګوره سرکشه باندې الله دونه خفه کېږي هغه وی الله دوه خبرې دي یو خدا ده چې د فرعون په ما یو بدل پورې دی سړی مې وجلی دی ما خو وجنه خو په سوک مې ورکړه او پکې لاړ مړ شوی دی دویم دا دی چې ما له ملګری پکار دی دریم داسې نښه پکار ده که هغه ما ته وي ته پیغمبر نه یم ما به څه نښه
رب العالمین ورته وفرمایل ځه ستا ورور هارون امې تا سره ملګری کړو څنګه چې مې تا له پیغمبري درکړه هغه نه مې ورکړه ځه د قاهرې نه بار باغسته استقبال کوي ځه ورځه هغه وخت کې وی هغې ته مصر وی او نښه غواړې وی دا لاس دې د ترخ کې ومنډه او بار یې راوباسه چې لاس یې ترخ کې ومنډه او بار یې راوویسته داسې رڼا ترې خته لکه د سپومې وی واپس یې ترخ کې ومنډه چې ومنډه رڼا به ختمه شوه وی دا یوه معجزه او دویمه معجزه څه ده وی دا کونټۍ د سره ده وی دا وغورځوه چې کونټۍ سې وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو د موسی علیه السلام ترې وروسته شو بنده باندې یاره راشي وایي مه یارېږه راواخله سنعیدها سیرتها الاولی واپس درته کونټۍ جوړو نو ګوتې چې به یوړې وله واپس ته کونټۍ جوړه شو ناشنا نښې وله ورکړې ناشنا نښې وایي ځه لاړ شه فرعون له او په نرمۍ قوله له قولا لینا لا ولې په نرمۍ پرېږدې که ټیک شو که ټیک نه شو بیا به وروسته الله پاک حضرت موسی علیه السلام له نبوت ورکړه څومره چا کې عاجزي زیات دی هغه ور الله هغه ډېر خوښوي حضور پاک چې به کله خپل صفت ذکر کو که نه نو عبدیت به مخکې کو د رسالت او د نبوت نه به عبدیت مخکې کو عبدالله و رسوله د خدای بنده مخکې بندګي او بیا د خدای رسول خدای پاک هغه بندګي وکړه موسی علیه السلام عاجزي یې وکړه دی ونه وي چې د فرعون په کور کې نیازبین وی شوی مو زه خدایم او زه خدایم او زه خدایم الله پاک یوازې پیغمبري نه پیغمبري ورکړور یې ورته پیغمبر نښې معجزې یې وله ورکړې او هغې سره ورسره مخ په مخ خبرې مو کړې خبرې ورسره وکړې هلته د هارون علیه السلام قبر هم دی د دې وادي سینا اخر کې د کوه طور سره خوا کې مونږ ورغلي وو ته بار بورډ لګولی دی کچا قبر دی کچا او داسې ورکوټې غوندې کوټګۍ د برنډه شان دی مونږ ورغلو قبر سره زه کېناستم یاره په خدای خینه کو د جومات کې ناست یم لږ ساعت زما سترګې پټې کړې قبر سره کېناستم یو ناشنا خوشبو را باندې ولګېد لږ ساعت و لږ ساعت بیا مې دوی نه تپوس وکړو هلکه مې تاسو څه محسوسه کړه وایي مونږ هم یو خوشبو محسوسه کړه د صالح علیه السلام قبر هم دغلته شته بیا وکې مونږ کوهي تور ته سر ته مختو هغه ځای ته وختو چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام 40 ورځې تېرې کړې دي او الله پاک ورته تورات ورکړی دی اتم بر وختو ډېر اوچت 7 کیلومتره مزل دی د ځمکې نه د سره سخته لاره زمارونو څومره چې عاجزي کې په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی د حضور پاک په هره خبره یقیني د شک پکې نشته بے قسمه به مونږ منو او په دریو سیزونو رسول الله مبارک قسم خوړلی یو په دې قسم خوړلی دی چې څوک عاجزي کوي نو الله به ولا لویي ورکوي څومره چې د ځان عاجزه کړ چې کله تکلیف کې شوې او دا مونځ مونږ ولې کوو په دې مونځ کې چې دا سر الله ته عاجزي دی دا ټیټېدل رکوع د عاجزي دی دا تندې په ځمکه کې ښودل د عاجزي دی د استغفار چې ته وایې الله ما وبخه د عاجزي دی په عاجزۍ الله ډېر خوشحالي که کمال حاصلې لویه مرتبه حاصله غواړئ په عاجزۍ به درته میلاوي
او چې کمر کې کمر نو ذلیل کېږي به رسوا کېږي نو د مارون په خبرو کې به عاجزي کوئ دا د ټولو پیغمبرانو صفت دی عاجزه خبرې کوئ که د کبر نه په تلو کې عاجزي کوئ په مجلس کې عاجزي کوئ ځان د خلکو نه کم حسابوئ ځان د خلکو نه لوی مه حسابوئ د ټولو نه کمزورې شیخ و انسان دی دا نه کم یو واقع ده خو اگر چې د عبرت دپاره ده خو علمو لیکلې ده یو بزرګ نه یو سړی لاړ هغه هلک کې هسې کبر غوندې و نو هغه بزرګ پې پیش شو نو هغه یې اصلاح کوله وی داسې کار وکړه داسې شی ماله راوله چې هغه ستا نه کمزورې وي نو چې دی لاړه یو سړي باندې لاس کې لکه ته خو زما نه کمزورې بېکاره یې که نه د مړه تا نه پسه بېکاره که را دی خو چې په کبډي راشه چې اوس ته د چپ چل وکړه چې یو له به ته بل له به ته بل له شام ځان ته کمزورې نه وي اخره کېړه کې سوچ وکړو چې دا خو واقعي ما ته خو دا کمزورې ښکاري هر سړی ځان ته کمزورې زمانه نه وي او دسماتې پروت و وچې پچې نو په ټیکرې را واخېستې وي دا خو کمزورې شی دی ما ته خو پیر صاحب سړی یاد کړي وي ځان نه کمزورې شعر وړه بس دا یو شی کمزوری دی چې دا غلاظت دی او دا پچې دي څوټې دي چې هغې راوچته کړه وي الله پاک ورته هغه ګویا کړه او ورته وایي وي ته څه وایې چې زه ستا نه کمزوری یم زه د غنم دانه ومه ښه د غنم دانه ومه او تا څونه په عزت زه یوړمه نو په پټي کې دې وکرله نو اوبه به دې راته اچولې سره به دې اچوله نو لویه شو نو بیا دې لو کړمه نو بیا دې غوبل کړمه نو بیا دې کور ته یوړمه نو بیا دې صفا کړمه نو بیا دې جرندې له یوړم نو اوړه دې کړمه نو بیا دې رانه په ډوډۍ جوړه کړه نو ښکلولم برېدونه عزتمنده ومه چې دانه وم عزتمنده وم چې بوټي وم عزتمنده وم چې دې لو کړم عزتمنده وم چې دې رانه اوړه واخېستل د عزت خاونده وم او چې رانه ډوډۍ جوړه کړه نو ښکلولم به یې د عزت خاونده وم نو چې ستا خېټې ته لاړم نو دا شی رانه جوړ شو ډېر د عزت شی ومه خو چې ستا مبارکې خېټې ته ورسېدم دا شی رانه جوړ شو نو هغه یې مو غورځوله ما پیر صاحب له لاړ وي صاحب وګرځېدم خو د ځان نه کمزوري شی مې بل صحیح نه کړ بس اوس اهل د دې پیر صاحب ورته وي چې تا له څه خلافت او طریقه درکړم د غنم دانه چې په ځمکه کې غیبه شوي ني نو زرغونېږي نه هلکه داسې ده که نه ده هله به زرغونېږي چې په ځمکه کې غیبه شي نو که ته ځان زرغونول غواړئ او ځان کامیابول غواړئ نو ځان خاورې کړه عجزي اختیار کړه د خدای په نزد به هم د لوی مرتبې خاوند شي او د خلکو په نزد دا مه چې خلک به راته کمزوري وي که کبر کې الله پې خفه کړي دعا وکړي چې الله پاک په موږ کې عجزي پیدا کړي الله دې د تکبر او د لویۍ نه په امن و امان کې وساتي یا الله زموږ په زړونو کې زموږ په اندامونو کې عاجزي واچوي خدای واقعي مونږ جزان یو ته د لوی طاقت خاوند دی خدای مونږ جزان یو ته د لوی طاقت خاوند خدای مونږ د هر قسمه مصیبتونو فتنو نه امن کې وساتي زموږ لږ بیمار یم دعا راته وکړې مونږ نسولار ورم بیمار دی نور ملګري بیماران دي ما ته اوس هم چا ټلیفون وکړه بعضې مریضان د بیماران دي دعا ورته وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي څوک د ارشاد الله بیمار دی هغه ته هم دعا وکړئ د جمع ملګري چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي انوار الحق حقې وفات شو انوار الحق دا پړانګو دا خو زموږ رشته دار ما ته پته نه لګېدلې دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او زموږ په کلي کې پرون د اسرائیل حفیظ صاحب دی کور والا وفات شوی هغې ته هم دعا وکړئ چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي دا اجون کلي دیار خان وفات شوی او د رسول خان کاکا کورونو امان الله وفات شوی خدای پاک دې وبخي د قطب من خیلو د کندي
نعیم ترکان مور وفات شو او د ډیرې د شاه مشاد محمد اجي صاحب نوسی وفات شوی دی د جهانگیر کلکار د ترزوی وفات شوی دی او شفیع الله مولوي صاحب مور د اسرائیل مولوي صاحب کور والا ټولو ته دعا وکړئ الله ټولو بخښي الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله چې څومره مردګان دي ټولو بخښي دا ما چې نومونه واخیستل خدای دا ټولو بخښي ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونو شفا ورکړي څوک بې کسه دي بې څوکه دي ته مدد وکړي خدای چې څوک قرضداران یې قرضونه خلاص کړي یا الله چې چاته څه پریشانۍ دي په خوشحالو بدله کړي او زمونږ دا بعضې ملګري زمونږ دلته کې دا ملګري دي د هغه په بود علاقې سیدالرحمن صاحب باري دلته هم څه پریشانۍ مشکلات دي دوکه چې خدای پاک یې وله په خیر او په خوشحالو بدله کړي الله چې څومره ملګري د لرې لرې دی دلته راځي زمونږ د منزله خدای ته وله په یو یو قدم اجرونه برکتونه ورکړي د امین کور والا بیماره دعا وکړي چې الله روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي او الله زمونږ د ټولو مسلمانانو د خیر او د عافیت زندګي نصیب برحمتک یا رب